حدیث کی راغلی دی سوک چی روزانہ سلزل دا کلمات سحر وی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرہ. د مونږ په خلکو کې دا مشهوره چې دا څلورمه کلمه ده. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دا په ورځ کې سلزله ووایي كانت له عدل 10 رقاب، الله تعالی بدل د 10 غلامانو د آزادولو برابر ثواب ورکی. وكتبت له 100 حسنه، او د دې په بدل کې به الله تعالی د پر سل نیکی ولیکي. ومحيت عنه 100 سيئه، او الله تعالی به تن سل گناهونه او سل بدی رواني کی. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، او دغه کلمات به الله تعالی د پاره په دغه ورځ باندې در ماخامه پوري د شیطان نه د حفاظت سبب او ذریعہ وګرځي. او په ورځ د قیامت باندې با د دنه مخ کې څوک نشي، یعنی د دنه په فضیلت کې او په ثواب کې بس هغه کس مخ کې وي چې هغه دغه کلمات د دنه هم سیوا ډیر ویلي. دغه شانتي څوک چې دا کلمات ماخام وي نو د سحر پورې دیبا د شیطان نه محفوظ الله ساتي، او د پارا د 10 غلامانو د آزادولو برابر ثواب سل نیکی ول لیکل شي، او سلطن الله تعالی گناهونه او خطاګانې دارواني. نو عزیزانو دا څومره آسان عمل دی. پروز د قیامت په انسان یوي نیکی د پاره منډي وي او داغه په تلاش کې بوي. خدا اجرونه او ثوابونه چې بیان شویرین دا پټه سودا ده. دا به کله پته ولګي د انسان چې کله دا عارضی او دا فانی سترګې پټي شي او حقيقي سترګې کلاو شي، نو انسان ته بیا پته ولګي چې اجرونه او ثوابونه ما ولې حاصل نکړل. حدیث کې راغلی ني جنتیان به هیڅ پس ارمان نه کوي په جنت کې سیوا د هغه وخت نه چې په دنیا کې د الله د ذکر او د الله د یاد نه بغیر تیر کړي. یو روایت کې راغلی دی چې چر انسان لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في مرضات الله لحقره يوم القيامه، که چر یو سړی د پیدایش د ورځې نواله تر مرګ پورې د الله د رضا د پاره په سجده باندې پروت وي، ولیکن په ورځ د قیامت چې کله هغه نعمتونه ویني، هغه درجات او مراتب ویني، نو دې به خپل عمل هیڅ غني چې دا خو ما هیڅ نه دي کړی. دی وجرونو دغه کلمات وای د ثواب په نیت وای، الله تعالی هم پر شیطان نم بچ کئ. سلفی الله نے کوي ور کوي، سلفی الله د انسان گناهونه معاف کوي، او د 10 غلامانو آزادولو برابر ثواب په الله تعالی ور کوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.